السلام علیکم. جشن ازادي مو ډیره ډیره مبارک شه. دا خبره چې زه کوم نو ماته پته ده چې زه یوه رسمي خبره کوم، خو زما مجبوري ده چې تاسو ته د ازادۍ مبارکي درکړم. دا رسمي خبره ستاسو لپاره زما د زړه خبره اوس. دا ملک آزاد کړی شو او د ملک لا ډیر جدوجهد او قربانۍ ورکړی شو. د هغه قربانو په نتیجه کې انګریز لاړ، خو آیا د انګریز تګ سره موږ آزاد شو؟ د پاکستان د ازادۍ په شا باندې چې کومه فلسفه وه چې یو داسې ملک به وي چې هلته به امن وي، ترقي به وي، خوشحالي به وي، جمهوریت به وي، انصاف به وي، مساوات به وي او هر چاته به د ژوند بنیادي حقونه ترلاسه کیږي. هلته به ټول انسانان برابر وي، یو انسان به په بل انسان باندې برتر نه وي، مذهبي او ثقافتي ازادي به وي، مینه، محبت او ورورولي به وي، او پاکستان به یو داسې ملک وي چې هغه د ګردې نړۍ دپاره د امن، د ترقۍ، د خوشحالۍ او د امن یو علامت چې دی نو هغه تصور کړی شي. آیا دا هغه پاکستان دی چې کوم پاکستان مشرانو د حاصلولو په وخت کې یو سوچ کړی و، هغې نه یو جذبه سره قرباني ورکړې وه، که نه دا یو غلام پاکستان دی او فرق دومره راغلی دی چې د سور پوستکي، د سپین پوستکي او د شین سترګې حاکم په ځای تور پوستکي او سپین سترګې مقامي اشرافیه چې دا هغه حکمرانه شوې ده. پاکستان آزاد نه دی، پاکستان آزاد دی خو د اشرافیه په قید کې دی، او حقیقي او اصل ازادي به هله راځي چې کله منګه د هرې فرقې نه، د لسانیاتو نه، د جغرافیې نه، د ګروهي مفاداتو نه، د وړو وړو خبرو نه بالاتر شو، د آئین، د قانون، د اسلام او د انسانیت د خدمت دپاره د دې خاورې آبادۍ ته ملا وتړو او موږ اقتدار د اشرافیه نه والو او موږ عام پاکستانیانو ته په جمهوري طریقه منتقل کو، کوم چې د طبقاتي سیاست په ذریعه ممکن دی چې د هغې دپاره موږ ته د موجوده سیاسي جماعتونو د اسلام په نوم، د مذهب په نوم چې کوم خلک سیاست کوي، عام سیاسي جماعتونه، اشرافیه، د هغې بیانیه، د هغې د نارو نه وتل دي، اتفاق، اتحاد، تنظیم، د ورورولي قایمول دي او د جدید پاکستان دپاره د آئین، د قانون مطابق یو نوی بیانیه جوړول دي او په هغې عمل کول دي. په دې کې مزدور، کسان، طالب علم، صحافي، شاعر، ادیب، دانشور، هره طبقه به په دې کې خپله برخه اچي، نو بیا به موږ ته اصل او حقیقي ازادي ترلاسه کیږي او بیا موږ برید تاولی شو چې هر کال په 14 اګست جشن ازادي منو کو. زه دا چغې د دې د وجې نه وام او تیزې خبرې د دې د وجې نه کوم چې زما شاته نوجوانان قوم راوتې دي د موټرسایکل سلینسرو سره او باجو سره او هوایي ډزو سره جشن ازادي سیلیبریټ کوي، د پاکستان د ازادۍ اعلان کوي. نو دا قوم به پویول وي چې ازادي وایي څه ته او هغې له څه پکار دي. اجازه غواړم، د الله په امان.